چې مزل کوي د شپې منزل ته رسي چې په تمه د سبا وي پاتې کیږي. د لټون ګرانو کتونکو د پروګرام میزبان نواب بادشاه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. هیله لرم چې ښاد آباد او خوشحاله به ګرانو کتونکو دې ټیم کې زوال بابا کې یم. دلته کې د دې زیږي چې کومه ښکلا ده شاته زما په بیک ګراونډ کې که زما کیمرامین تاسو ته وښیي سیند هم دی د هغې سره سره د میدان او د وډیګرام چې کومه ښکلې علاقې دي هغه تاسو ته په نظر راځي. څرنګه چې الله تعالی دې علاقې له ښکلا ورکړې ده دغه شان دې علاقې له الله تعالی ښکلي او بهترین خلک هم ورکړی دی. نن د دیر اپډیټس لټون پروګرام کې ستاسو ملاقات د یو داسې کس سره کوم چې هغه د دې علاقې دپاره سماجي خدمات دي هغه هم لري او د هغې سره سره سیاسي خدمات هم لري. خو ستاسو نه یوه هیله لرم یو ریکویسټ به کوم د دې شخصیت سماجي خدمات سیاسي خدمات هغه نورو ملګرو ته هم تاسو ورسوئ. نو دا ویډیو د ځان سره شیر کړئ اسکیپ کوئ به نه بهترین پروګرام دی. مخ په وړاندې باندې ځو د هغه شخصیت سره ستاسو ملاقات کوم موږ سره اوسئ ځو د هغه شخصیت خواله. ګرانو کتونکو دې ټیم کې رباط ته راورسېدم. رباط یو ښکلې علاقه ده د مالټو د باغونو دپاره هم مشهوره ده او د دې سره سره د رباط چې کوم دنګ دنګ غرونه دي په هغې باندې شنې شنې ونې یقینا چې د دې علاقې چې کومه ښکلا ده نو هغه یو په دوه کوي. دلته چې کوم مشر خواله موږ راغلي یو د دې علاقې چې د یو خاص فرد په خواله موږ راغلي یو د هغې سره به موږ ملاقات کوو. خو چونکې موږ ناشته یو د علاقه موږ ته نه ده معلوم دې والې سره به د دې علاقې چې کوم خلک دي د هغې نه به لږ تپوسونه هم کوو. یو ملګری مې خواته ملا ولاړ دی ګرانو کتونکو هغې نه تپوس کوم. بای جان السلام علیکم. السلام علیکم. دا راته ووایه ستا نوم څه دی؟ زما نوم ممتاز دی. خوشیدونکي یم. دا راته ووایه شاد نواز خان پیژنې که نه؟ خان پیژنم خو زموږ جماعتیانو مشر دی. دا راته ووایه شاد نواز خان دلته څه کارونه کړل دي ښه سړی دی ناښه سړی دی ته څه وایه؟ خو ډېر ښه سړی دی ناښه ورته نه یم نو ډېر ښه هر څه کړل دي زموږ وندار کوشکو کې لګول ده او ماشاءالله هر څه کار کوي. زه دا نه یم چې دا انسان ډېر ښه سړی دی. دا راته ووایه د هغو کور راته ښودی شي؟ کور ښودی شم. موږ سره به ځې؟ انشاءالله. زه چې ځو ګاډي ته خېږم. ګرانو کتونکو یو ښکلي لوکیشن ته راورسېدو خو دلته کنفیوز یو دوه لارې دي. تپوس کوو د دې ملګري نه چې آیا کوز لاړ شو بر لاړ شو ممتازه په کوم طرف لاړ شو؟ بره لاړ شو. بره لار باندې به ځو د هغې کور مخکې او هغه کور مخکې دی. ګرانو کتونکو ډېر ښکلی لوکیشن دی ښکلي مناظر دي دا هم تاسو ته ښایو دې سره سره مخ په وړاندې باندې ځو د هغه میلمه کور ته. ګرانو کتونکو څرنګه چې موږ ستړي شو داسې به تاسو هم ستړي شوي ځکه چې تقریبا 16-17 کیلومتر لاره مو وهله راڼه یم کړه بیا د هغې نه رالو رباط ته.
رباط کې د نواګۍ بازار، د هغې سره سره بیا د سپینو خاورو بازار، د هغې نه مخکې بیا چارباغ. د شاد نواز خان صاحب چې کوم کور دی، کوم حجره ده، هغې ته راورسېدلو. نو د انتظار چې کوم لمحات و هغه ختم دي. شاد نواز خان صاحب د هغې سره به خبرې اترې کوو، د هغې په ژوند باندې د هغې سره میلاویږو، د هغې حجرې ته انټر شولو. ګرانو کتونکو، ناظم صاحب حجرې ته راورسېدو. ګڼ تعداد کې خلک ناست دي دلته د هغې په حجره کې. ځکه خو یو شاعر هم داسې ویلي دي چې شاهین ورته ختلو کې دمې کوي، پښتانه هلته حجرې لري جرګې کوي. دلته کې ګڼ تعداد کې نور میلمانه هم ناست دي، د هغې سره به هم ګپ شپ لګوو، ناظم صاحب سره به هم ګپ شپ لګوو. د هغې ډېرې ته چې دي نو هغې ته موږ راورسېدو. ناظم صاحب لټون پروګرام کې تاسو ته په راتګ باندې خوشامدید وایو. کوم ګران کتونکي دي، لیدونکي دي، اورېدونکي دي، هغې ډېر انتظار هم وکړو. تقریبا 16-17 کیلومیټر فاصله موږ طی کړه، مختلفو علاقو نه راتېر شو. په لاره باندې موږ ولیدل ډېرې ښکلې ښکلې علاقې دي، ډېر ښکلې ښکلې کلي دي. یقینا چې دا کریډټ به موږ هم درکوو، ځکه چې تاسو 3 کاله دلته کې ناظمان پاتې شوي، په دې کې به ستاسو هلې ځلې هم شاملې. خو ستاسو په خولې باندې موږ خپل ګران کتونکو ته نه وایو. دلته چې کوم ځایي ولس دي، د هغو نه به خبرې اترې به هم کوو، د هغې نه به تپوسونه کوو چې آیا دې کې څومره حقیقت دی، هغې دې حوالې سره څه وایي. ناظم صاحب تاسو ته خوشامدید. ډېره مننه نواب باچا صاحب، تاسو ته موږ دلته زموږ د جونګړې ته په راتګ باندې خوشامدید وایو، ویلکم وایو، موسټ ویلکم وایو چې تاسو دلته راغلی او موږ هم دومره عزت افزایي زموږ وکړه، دومره ریسپیکټ موږ له راکړه. الله تعالی دې تاسو له ډېر زیات قدر او عزت ستاسو وکړي، الله خوشحاله وکړي. ډېره مننه. ګرانو کتونکو، ستاسو ډېر زیات مشکور یو چې تاسو موږ له خپل ټایم راکوئ، قیمتي ټایم راکوئ او زموږ چې کوم دا یو پروګرام دی هغه تاسو ګورئ. هغه د انتظار چې کوم لمحات نو هغه ختم شو. د ناظم صاحب سره خبرې اترې کوو، د دې ځای چې کوم ځایي خلک دی د هغې سره هم خبرې اترې کوو. د ټول نه مخکې ناظم صاحب ته موږ خوشامدید هم وایو او هغې ته به زموږ دا ریکویسټ دی چې هغې خپل تعارف چې دی زموږ چې کوم ګران کتونکي دي، لیدونکي دي، اورېدونکي دي، د هغې سره لګي. بسم الله الرحمن الرحیم. نو باچا صاحب ستاسو شکریا ادا کوو او چې تاسو دلته زموږ د زیږي ته راغلی، دومره تکلیف هم وکړو. زموږ د دې عوامو، زموږ د دې مشرانو به هم احساسات او جذبات ستاسو سره شیر کړي. زما نوم شاد نواز خان دی، د رباط یونین کونسل دې خاص زیږي ته د بیره وایي، د دې سره مې تعلق دی. او د 2001 نه زه د یونین کونسل د ناظم په حیث باندې، د خادم په حیث باندې د دې خپل رباط یونین کونسل د خدمت آغازم د بیسیکلی د 98 نه، ځکه چې د هغې نه زما مخکې والد صاحب و، الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي، حاجي صدار خان مرحوم. هغه هم د دې رباط یونین کونسل چیرمین پاتې کېده. خو چې کله هغه په 98 کې وفات شو، بیا د قوم هغه اعتماد په ما باندې وکړو. زه په هغه وخت کې عمر مې هم ډېر کم و. په 2001 کې بیا په الیکشن کې بیا په ما باندې جماعت اسلامي اعتماد وکړو او دې قوم زه په باري اکثریت سره د دې علاقې نه د ناظم په حیث باندې منتخب کړم. په 2005 کې بیا دوباره چې کله دغه شو جماعت اسلامي اعتماد وکړو، په 2مه پیره باندې الیکشن کېده
نو زه بیا دې قوم په ما باندې اعتماد وکړو، باري اکثریت سره بیا کامیاب کړم. بیا د هغې نه وروسته پکې ګیپ راغی د 2015 پورې. 2015 کې بیا جماعت اسلامي په ما اعتماد وکړو او په درېیمه پیره او د قوم باندې وکړو. په درېیمه پیره باندې بیا د دې قوم د خادم په حیث باندې د ډسټرکټ کونسلر زه د رابعه تین کونسل نه منتخب شوم. ناظم صاحب دا راته ووایئ چې تاسو د صوبایي چې کوم الیکشن دی د هغې دپاره هم تاسو چې کوم مقابله وه نو تاسو کنټسټ کړې وه، هغې کې تاسو څومره ووټ اخیستی و؟ د دې علاقې خلکو تاسو ته په هغې کې بیا ولې ووټ در نه کړو؟ تاسو څه ټارګېټ چې دی نه هغه اچیو کړی؟ نو باچا صاحب په 2018 کې چې کله جرنل الیکشن دغه وشو، شیډول جاري شو، نو په هغه کې جماعت اسلامي د مشرانو زه انتهایي مشکور یم چې هغوی په ما باندې بیا د ضلعې قیادت، د صوبې قیادت، د مرکز قیادت په ما باندې او لوکل قیادت زموږ ټولو ارکانو ملګرو، شورا ممبرانو صاحبانو او د دې علاقې معززینو د ټولو په موږ باندې بیا اعتماد وکړو. او زه د PK13 د کینډیډیټ په حیث باندې چې جماعت اسلامي نه زه هغه وټاکلم او الان کې ډېر شارټ ټایم و چې 35 ورځې پاتې وې الیکشن ته چې زموږ نامینیشن وشو. موږ ملګري چې وو هغو ډېر زیاته منډه وواله، ډېر زیات کوشش یې وکړو. تاسو ته پته ده چې دا خو الیکشن نه و، دا سلیکشن و. نو چې سلیکشن سړی دغه کوي نو هغه خامخا سلیکشن کې خو هغه سلیکټډ خلک راځي. او جماعت اسلامي ما ته بالکل څنګه چې د هغوی اعتماد و، زموږ ملګرو، زموږ مشرانو، زموږ کارکنانو، زموږ د جیود نوجوانانو، زموږ علماو، څومره چې کومو شعبو سره تعلق ساته هغه ښه اعتماد وکړو، منډې وواله او موږ واخیسته 19,000 ووټ. او کومه چې متبادل کینډیډیټ و نو هغه حکومتي سړی چې و نو هغه ووټ واخیسته 20,400 یا 500. معمولي مارجن، معمولي بیا پکې سرکاري ووټونه چې راشي بیا هغه مارجن نورم د هغې نه کمیږي. دلته موږ انشاءالله العزیز الیکشن صدر صاحب ګټلی هم دی، ضلعدیر د جماعت اسلامي دی، دا به وي او انشاءالله العزیز په آینده کې هم که الیکشن راځي نو دا به د جماعت اسلامي هر څوک. دا راته ووایئ ناظم صاحب چې داسې په یو غټه څوکۍ باندې یو کس پاتې شي چې په هغې باندې خلک دومره اعتماد وکړي، 19-20 زره ووټ ورکړي. یقینا زموږ د ملک سیاست داسې دی چې مختلف برسر اقتدار چې کوم پارټۍ نو هغوی ورته مختلف آفرز کوي، پیشکش کوي. تاسو ته څه داسې پیشکشونه شوي دي که نه دي شوي جماعت اسلامي کې ولې تر اوسه پورې چې دومره قربانۍ پکې کوي؟ صدر صاحب زما والد صاحب محترم دی، الله تعالی مغفرت نصیب کړي، دا د هغه موږ ته وصیت و او هغه موږ ته ویلي چې جماعت اسلامي به تاسو نه پرېږدئ. د جماعت اسلامي نه بره غوره تنظیم او ښه تنظیم نشته، که نه موږ به بیا د دې چوناو نه کوو. خو زما والد صاحب موږ ته دا هدایت و، دا موږ ته وصیت و چې جماعت اسلامي به نه پرېږدئ. زه د اتم جماعت کې وم چې د هغه وخت نه زه د جماعت اسلامي سره زما تعلق و، زما والد صاحب هم د هغه وخت نه دا 77 نه د جماعت اسلامي سره دغه چې کله د الیکشن آغاز شوی دی جماعت اسلامي سره دغه تعلق و. زما والد صاحب هم جماعت اسلامي کې وپاتې شوی او بیا ما ته په دې کې ډېر مشکلات او کرایسس شو. زما ورور نوجوان ورور انجینرینګ نه فارغ شو، هغه پکې شهید شو. موږ ته پکې ډېر زیاته مثال په طور باندې کرایسس مشکلات راله. خو موږ انشاءالله العزیز چې دا عهد کړی دی زموږ مرنه زموږ جینه دا په جماعت اسلامي کې او افر نه چې دا څوک تصور هم نشي کولی او دا جرأت هم نشي کولی چې ما ته دا خبره وکړي چې یاره ته خپله پارټي پرېږده او ما ته راشه. زه داسې ما څوک چې مثال په طور دا ارادې لري نو هغه ټایپ خلکو ته خو زه دعوتونه ورکوم چې جماعت اسلامي ته راشئ او جماعت اسلامي کې شامل شئ او د جماعت اسلامي مټې مضبوطې کړئ. ځکه چې تاسو وکتل هغه ټوله ده چې کومه په دې موجوده ټایم کې دا کوم وزرا دي د دې نه مخکې د نواز شریف په حکومت کې هم دغه خلک وو، بیا د زرداري په حکومت کې هم دغه خلک وو. دغه ټول د غلو 40 کسو ټوله ده، کله په یو کې کله په بل کې. د جماعت اسلامي نه ښه تنظیم او د جماعت اسلامي نه ښه پارټي انشاءالله نه به پیدا شي او نه پیدا کېدی شي. ځکه چې دا د قال الله او قال رسول خبره کوي، د الله د دین د سربلندۍ خبره کوي، پاکستان کې اسلامي قانون د نفاذ خبره کوي. د 1941 نه چې زمونږ مشر زمونږ قائد او زمونږ بانی چې دا پارټي هغه سازه کړې وه سید ابوالعلا مودودي رحمه الله علیه، هغه دا ویژن دی او دا پیغام دی د قال الله قال رسول خبره کوي. هغه ځان د څوک نه رابلي. زمونږ چې څومره مشران دي، کله د کراچۍ نه امیري، کله د پنجاب نه امیري، کله د بلوچستان نه،
کله د نوخار نه اوس پکې د دین نه زمونږ قاید او سالار جناب سنیټر سراج الحق صاحب دی نو دا د جماعت اسلامي خاصه ده چې دا صحیح جمهوري پارټي ده صحیح اسلامي پارټي ده د اسلام د سربلندۍ دپاره د قرآن د نفاذ دپاره خپل کوشش او تګدا وکړي انشاءالله موږ به د مرګ د اخرې لمحې پورې به جماعت اسلامي سره ورسره وي ډیره مننه ګرانو کتونکو دا ناظم شادنواز خان صاحب چې هغې خبرې اترې وکړلې اخیره کې بیا هم د هغې خواله راځو چې د دې علاقې ستونزې څه دي په مستقبل کې د هغې پلانینګ څه دی خو د دې علاقې چې کوم ځایي خلک دي مشران دلته کېناست دي سپین ګیري دلته کېناست دي د هغې سره هم خبرې اترې کوو د هغې سره هم ګپ شپ لګو باباجي السلام علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته باباجي ستاسو نوم څه دی او آیا تاسو د دې کلي یې که نه د بل ځایږي نه راغلي یې تاسو د کوم ځایږي نه راغلي زما نوم مامور خان دی او د دې کلي اوسېدونکی ما د شاه نواز خان سره مې غم خادي ده او ناظم صاحب سره دا راته ووایي باباجي چې کله زمونږ د علاقې روایات دا دي خصوصا سیاسي خلکو چې یو سړی یو ځل منتخب شي یو ځل یې ته ناظم کې په دویم ځل وله څوک ووټ نه ورکوي او که په دویم ځل یې ورکړي په دریم ځل څوک ووټ نه ورکوي ناظم صاحب په خپلو خبرو کې ووایي چې زه درې ځله دلته کې منتخب شویم خلکو راله ووټ راکړی د دې وجه سره تاسو پې ولې بار بار اعتماد کوئ ووټ ورکوئ خرڅ شوي پې یئ څه دباو دی د باندې که نه بل څه وجه ده صاحب ناظم صاحب چې دا درې پیرې کامیاب شو نو دا په دې وجه کامیاب شو چې په دې کې اخلاص دی په دې کې تقوا ده او په دې کې ایمانداري ده دا د قوم خدمت په ایماندارۍ باندې کوي د سکولونو کمی نشته د روډونو کمی نشته د ولو کمی نشته دا د خدای برکت دی او د ناظم صاحب برکت دی چې دا ټول هر څه د ناظم صاحب د حکومت نه راوړو او دې قوم ته په جولۍ کې واچېل ډیره مننه یو بل باباجي ناست دی د هغې سره هم خبرې اترې کوو باباجي ستاسو نوم څه دی زما نوم فاطمه احمد فاطمه احمد کاکا تاسو د ناظم صاحب حوالې سره څه وایي موږ د ناظم صاحب د حوالې سره دا خبره کوو چې دا په دې قام د په خپل هغه وایي چې څو کاله وشو 20 کاله وشو 15 کاله وشو هغه د اقام خدمتونه کړلي او د اقام نه قربانیانې ورکړلي او په دې کې پلار هم شهید شوی دی په دې کې ورور هم شهید شوی دی او د قام خدمتونه کړلي دا زمونږ دغه مشر دی او دغه دی او دغه دی او نه بلې پارټۍ له ځو او دغه جماعت اسلامي پارټي ده ډیره مننه ګرانو کتونکو دلته کې نور مشران دي د هغې څه هم خبرې کوو د ځوانانو نه به هم تپوسونه کوو دا خو د سپین ګیري دي هغه وایي چې موږ په دې باندې اعتماد دی او موږ مسلسل د دې سره یو دوه مشران دي سپین ګیري دي ما له حیا هم راځي چې د هغې سره خبرې کوو ځکه چې ډیره ګرانه خبره ده خو به هر حال زمونږ د پروګرام کې د داسې خلکو سره خبرې دا زمونږ مجبوري باباجي ستاسو څه نوم دی ماجي زما نوم شماکی دی او ناظم صاحب چې کومه دی زموږ کور دی زموږ د دغې علاقې خدمتکار دی موږ ته ډېر زیات خوشحاله یو موږ په دې وجه باندې بلې پارټۍ ته نه ځو دا ناظم صاحب اوس مخامخ ناست دی خو که پرس که په شیشه ناست وي نو بیا به هم دا خبرې که نه صرف د هغې په مخ کې دا زموږ د مرګه پورې به دا خبره وي چې هغه پورې چې د ناظم صاحب ژوندی د پلار د ورور په دې پارټۍ کې شهیدان شوي دي او اتلي او زموږ هم دا ایمان دی چې موږ به بلې پارټۍ الله نه وشو ډیره مننه ګرانو کتونکو دا د یو بل باباجي جذبات چې دي نو هغه هم تاسو وکتل یو بل مشر دی کوشش کوم زما په خیال سره چې په غوږونو باندې هم هغې درانه راته ښکاري خو بیا هم زه کوشش کوم چې د هغې څخه خبرې وکړو باباجي ستاسو څه نوم دی زما نوم محمد رافق دی اوسېدونکی د ډنډ یم بابا ستاسو به څومره عمر تقریبا زما به د 80 نه یا 15 شپېته یا 80 پورې به وي عمر او دومره خبره ده چې هغه وخت نه او د اوسه پورې روانې دا پارټي ده او دا ناظم دی او دا خبره ده او زیاتې خبرې نشي کولی خو دومره دا چې د مرګ د ژوند بچی مې پاتې که نوسی مې پاتې دا په پارټي او دا ملګرتیا یې ډېره مننه باباجي یو بل نوجوان ناست دی هغه ته به زما درخواست چې لږ دې طرف ته ما سره ودرېږي دا ودرېدی شي باباګان ما مناسب نه ګڼله چې ما پاسولي وي چې کور هم په صحیح راشي ځکه چې هغې طرف نه رڼا ده مخ به تور راځي ستاسو نوم څه دی نوم دې راته وایه بسم الله الرحمن زما روهیل نوم دی روهیله مختصر او اسان تپوسونه نه کومه تنګوم دي نه ځکه چې ته وایې چې بل کس سره خبرې وکړې بهرحال کیمرې ته چې سړی مخامخ شي خبرې ورله لږې ګرانې هم وي او روهیله دا راته ووایي چې دې ناظم صاحب په دې علاقه کې څه سکولونه مولونه چېرته جوړ کړي که نه جی بالکل جوړ کړي دا راته ووایي ته څه کیل کود کې کرکټ کې چېرته ولیبال ملیبال بل څه ګیم کې که نه کرکټ کوو جی کرکټ کوي دا ناظم صاحب ستاسو حوصله افزایي کوي د کرکټ په ټورنمنټونو کې که نه بالکل کوي جی په دې ناظم باندې تاسو ته څه فخر شته دی که نه تاسو د ځان دپاره هغه ار محسوسوئ
نه جی هر څه الحمدلله خیر دی پې ښه برابر یو ډیره مننه ګرانو کتونکو. یو بل نوجوانو ما تاسو ته مخکې وویل چې کیمرې ته چې سړی مخامخ شوی نه وي د هغې دپاره خبرې چې دي نو هغه لږې ګرانې. دلته کې نور یو دوه ملګري دي د هغې سره خبرې اترې کوو. بھائی جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی او تاسو کاروبار څه کوئ؟ جی زما شاهد خان نوم دی او د بیرې اوسېدونکی یم او زه د شاهنواز خان ناظم سره ډرایور یم او رشته دار مې هم دی زه سره ډرایور چې دی نو دا د سړي سره مسلسل لکه د شپې هم ورسره اکثره ډرایوینګ کوي د ورځې هم ورسره ډرایوینګ کوي لکه ډېر زیات ژوند یې تېرېږي او کله چې دوه کسان یو ځای زیات ټایم تېروي نو په هغه کې مختلف حالات راځي قار پکې راځي غوسې پکې راځي. ناظم صاحب چې دی دا یو مشفق مشر دی که نه تاسو ته قارېږي په ګاډي؟ نه جی موږ ته د اوس زما تقریبا 15 سال وشو د سره 2006 یا د 7 نه زما د سره ډیوټي ده او د اوسه پورې موږ ته هېڅ غوسه موسه یا موږ خلاصه کې برایي سړي ته هم داسې غوسه نه ده ښه په اخلاقو ښه په تمیز سره لویو په وړو یا ورسره خبرې اترې کوي. کوم سیاسي خلک چې نو هغه ژوند هم لږ ریسکي د مختلف خلکو هغه په نظر کې د مختلف خلکو هغه په ټارګټ کې د داسې ریسکي خلکو سره بیا چې دی نو ډرایوري دا هم لږه مشکل دی. ولې ته ډرایوري کوې؟ رجی زما داسې ده چې هېڅ ګران هم نه ډرایوري زما خپل یو خواهش دی بل دا په رشته کې زما مامام دی او داسې ده چې که هر قسمه تکلیف وي او دغه یې موږ ورسره په خپل د زړه په خوشحالۍ سره د ناظم صاحب سره ماشاءالله ښه وی آی پي ګاډی ورسره دی ویګو ورسره ده په داسې ګاډي کې چې سړی ناست وي نو زړه عوام کوي کله چې ټریفک جام وي یا لاره تنګ وي نو داسې ګاډي سترګې سرې کړي او خلک یې په نورو ګاډو ور اچوي. ناظم صاحب تاسو چېرته وایي چې په ټریفک دا رولز چې دي نو دا تاسو په عمال کوئ خو ماله لار وباسئ چې زه زر لاړ شم ځکه چې مخکې مې پروګرام دی کار دی قانون حوالې سره د دې سره ویې د قانون په لحاظ سره شکر دی الحمدلله کمال په لار کې بل یو ځای کې گاډه مخې له راشي او زیږې تنګ نو دی ما ته د هغې نه مخکې وایي ته په کولاو ځای کې ودرېږه چې دا واوړي په دې باندې زموږ هېڅ کمی څه دغه نه کېږي او په هر ځای کې ما ته وایي د قانون کې دننه چې لږ د قانون نه بار مه ځه. ډیره مننه. ګرانو کتونکو دا د ناظم صاحب ډرایور دی د هغې سره مونږ خبرې اترې وکړلې. یو بل نوجوان دی دله به هم زه زحمت ورکوم چې دا زما سره ودرېږي دننه دوه درې تپوسونه وکړم. نوجوان ستاسو نوم دی؟ زما نوم چوټه یوسف جان دی. چوټه یوسف جان. چوټه یوسف جان څه کار کوي؟ زه د سوشل میډیا اکټیویسټ یم. د سوشل میډیا اکټیویسټ ناظم صاحب له پوسټونه کې جماعت اسلامي له کې کنه نور څه دپاره کې څه دپاره دغه عام کوم ولس چې د دې خدمت لپاره هم کوم دوی حالې ځلې یا دوی څه مشکلات هغه هم پوسټ کوو کوم ناظم صاحب سره هم ورسره یو زموږ ترکي زموږ مشر دی موږ فخر کوو د دوی لپاره منډه وو چې اسلامي لپاره هم منډه وو. زیات کشران چې دي خصوصا د سوشل میډیا سره چې کوم ریلیټډ خلک دي په هغې د خپلو مشرانو لاس نه رسي اکثر ته په مختلف نور ګروپونو نورو پارټو کې ګرځي. ته اوس څنګه ناظم صاحب سره ګرځي؟ نو موږ پې فخر کوو په ناظم صاحب باندې چې په پې کې تېره کې نور د دنیا خلک دي د دنیا مشران دي چې د دنیا خلک دی چېرې په هغوی دومره منډه تړله نه والی شي نه کولی شي موږ په دې باندې فخر کوو ناظم صاحب باندې چې اوسه پورې نه موږ ته کار شوي دي نه څه خبره زموږ څه مسله راغله ده موږ په ښه طریقه سره حل کړله موږ ته الټه کار شوي دي دا کار داسې مه کوئ په داسې کار کوئ داسې کوئ که نه موږ کوم کشران دي یا د سکولونو ته رابولي سکولونه وایي سبقونه وایي فالتو مه ګرځئ لاره کوڅو کې مه کښېنئ که نه مدرسو ته یې واړه بولي موږ په ناظم صاحب باندې فخر کوو. دا راته ووایه د سوشل میډیا چې کوم اکټیویسټ دي نو عموما داسې چې ډېر پکې داسې دي چې په ذل پوسټونه کوي د خلکو په مشرانو پسې پوسټونه کوي د خلکو د مختلف څیزونو باندې هغه پوسټونه کوي چې د هغې نه لانجې شعرونه نفرتونه هم جوړېږي. ته څه پیغام ورکوې په دې موقع؟ زه په دې موقع دا پیغام ورکوم چې کوم د خلکو مشران دي یا سیاسي خلک دي نو چې سیاسي خلک ګندګیران دي نو ځکه هغه کوم سوشل اکټیویسټ دي هغه هم ګندي کوي. زموږ ناظم صاحب دی تر اوسه پورې موږ دا نه دي ویل چې راته په یا زموږ چې کوم ایم پی دی په دې پسې خبره وکړه یا زموږ نور کوم داسې سیاستدان خلک دي په دې پسې خبره وکړه. اوسه پورې نن زموږ دا خبره نه کړل چې یاره غلط پوسټ به نه کوئ چې غلط پوسټ کوئ زما سره به نه ګرځئ. نو موږ په دې لحاظ باندې ناظم صاحب چې کوم خپل پوسټونه هغه لکه کوم اسلامي لپاره کوو د عوامو لپاره کوو هغه پوسټونه کوو موږ چې داسې پوسټونه کړي چې په هغې د عوامو زړه خفه شوی. ډېره مننه چوټه یوسف جان چې تا زموږ چې کوم سوشل میډیا اکټیویسټ دي هغې ته تاسو یو پیغام هم ورکو. ګرانو کتونکو څومره ملګري چې ما ګوري هغې ته به زما ریکویسټ دي چې ته د بل د مشر قدر کوې هغه به ستا قدر کوي چې ته د بل د مشر بېعزتي کوې هغه به ستا بېعزتي کوي. زموږ دپاره د معاشرې چې څومره مشران دي کشران دي سپین ګیري دي هغه زموږ دپاره قابل فخر دی او په دې معاشره کې به خوشحالي او امن اله راځي چې موږ نورو خلکو ته په دروند نظر ګورو. ځکه وایي چې احترام د بل کوه نو محترم به شي چې ته د بل احترام نه کوې نو هغه به ستا هم بېعزتي کوي. د دې وجې نه دوی چې کوم پیغام ورکو مثبت پیغام او د دې نه بالکل موږ له سبق اخیستل پکار دي. په دې موقع باندې د دې ویلیج کونسل ناظم
او د دې سره سره د ناظم صاحب چې کوم کشر ورور دی نیکدار صاحب هغې ته موږ په خپل پروګرام کې په راتګ باندې خوش آمدید وایو. نیکدار صاحب په خیر راغلی. جزاک الله. نو باچا صاحب دلته په راتګ باندې تاسو ته خوش آمدید وایو او تاسو له ډېرنه درکو او عزت افزایي زموږ وکړه. موږ هم دې پروګرام ته دغه کړو، موږ ستاسو ډېر شکریه ادا کوو. ډېره مننه. شکریه. ډېره مننه. ناظم صاحب ټول نه مخکې راته دا ووایي چې ستاسو دا کوم ویلیج کونسل چې دی د دې آبادي تقریبا څومره ده او تا چې دی نو په دې ویلیج کونسل کې څومره وټ اخیستی؟ نو باچا صاحب زموږ د دې ویلیج کونسل آبادي چې کومه ده 5000 لګبګ د 5.5 او په دې کې خو دا چې موږ کم سیټ اپ و جماعت اسلامي نو هغه موږ غونډ ګټلی و، موږ کلي تقسیم کړي نو 260 ټوټ پکې ما اخیستی و. د دې ویلیج کونسل ناظم په حیث باندې د قوم په ما اعتماد وکړ او زه یې پاس کړم او زما سره چې کوم ممبران وو جنرل نو 5 هغه ګټلي، یو هم کیسان ګټلی و، یو هم یود ګټلی و. زه په یو رنه ګټلی نور موږ غونډ په سیګیا ویلیج کونسل او اصیل ویلیج کونسل. ناظم صاحب مونږ ته پته ده خپله د دې معاشري افراد یو د ویلیج کونسل چې کم پڼ هغه ډېر محدود او بیا په مختلف ناظمانو باندې هم تقسیم وي، په ممبرانو هم تقسیم وي. تاسو به هم محدود پڼ خو د هغه محدود پڼ باوجود دلته کې دې علاقې دپاره تاسو څه داسې نمایه څه شی کړی دی که نه؟ نو باچا صاحب موږ ته په دې 4 کاله ټینې ورکړي تقریبا 60-70 لک روپۍ میلاو شوي دي چې په دې کې موږ هر کلي ته خپل حصه ورکړله چې هغه د روډز په شکل کې ځکه چې زموږ دا قفاسمنده ده روټونه، چړایانې، کوڅې او تر دې پورې چې زما کومه تنخواه وه نو په هغې کې هغه مې د تنګو منځ یو کلی دی چې هغې له مې پې 450 فوټ یو چړایي وکړه. ما چې هر زه دا تنخواه نه لمه. ناظم صاحب خلک عموما داسې کوي چې دا سیزونه کوي نو تنخواهګانې هم اخلي او د هغې سره سره کوشش دی لکه د دې دپاره خلک زیات تر سیاست کوي زموږ چې معاشرې کې کم روایات رواجونه دي چې کم پڼ زی د هغې نه خپل طرف ته راوړي. تاسو وایي چې ما خپله تنخواه چې ده هغې کې ورکړه، دا ډېره ګرانه فیصله نه ده؟ بس جی جماعت اسلامي چې چا تربیت وکړي نو دا جماعت اسلامي په ما اعتماد کړی او دا پیسې د قوم په ما اعتماد کړی نو واپس ما په دې باندې ما الحمدلله دغه تنخواه ته ضرورت نه و. 10-12 هزار روپۍ وي خو دا ما په یو ځای باندې راواخیستې او دغه کلي ته مې دغه چړایي وکړه پی سی سی. دا تقریبا څومره روپۍ جوړې دی ستاسو د تنخواه؟ دا تقریبا 4.5 لک پوشه. ماشاءالله. ګرانو کتونکو دا و نیکدار صاحب چې د دې ویلیج کونسل ناظم هم دی او د ناظم صاحب ورور هم دی. د ناظم صاحب یو کشر ورور دی د هغې څه مختصر خبرې کوو بیا به د ناظم صاحب خواله واپس هم راځو. توپیل چې هغه د جے آی یوت ذمه دار هم دی د هغې سره مختصر شان خبرې کوو. توپیل به ته به زما ریکویسټ چې زما خواله دې طرف ته راشي د هغې طرف نه چونکې رڼا ده نو هغې مخ چې دی نه به صفا نه راځي. توپیل به تا ته په خپل پروګرام کې په لایو کوریج باندې په راتګ باندې خوش آمدید ویم. ویلکم درکړم. مهرباني ناظم صاحب ستاسو د ټول ټیم شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ دې غریب خانې ته تشریف راوړ. د یو ځوان لیډر په حیثیت باندې د دې علاقې چې کوم نوجوانان دي د هغې ستونزې څه دي او د هغې دپاره ته څه سوچ لرئ؟ نوجوانانو خو ستونزې ډېرې دي ناظم صاحب دلته او د هغوی دپاره زموږ مشرانو زموږ یو سوچ را کړی دی، تربیت یې کړی دی. اولنی د نوجوانانو ضرورت خو دا دی چې د هغوی ذهني تربیت وشي، هغوی مایند سیټ اپ چې جوړ شي نورې خبرې بیا ډیولپمنټل یا هغه نورې خبرې چې دغه وروسته خبرې دي اول د هغوی په مایند سیټ اپ باندې دغه پکار دی دا سوچ چې هغوی مایند سیټ اپ ټیک شي ناظم صاحب هغه ښه مسلمانان جوړ شي د معاشرې او مفید انسانان جوړ شي ځکه چې ځوان چې دی نو دا د معاشرې سرمایه ده او د دې قوم معمار چې دی دا ځوان دی. ډېره مننه توپیل بای. زه چې په خپله د خپلو مشرانو په مخ کې هم خبرې راله ګرانې تاسو ته هم مشکله ده ځکه چې د خپلو مشرانو په مخ کې باندې ګرانو کتونکو د دې علاقې چې کوم خلک دي د هغې خبرې اترې هم تاسو واورېدې. د دې علاقې چې کومه ښکلا ده هغه مونږ تاسو ته ځای په ځای باندې وښودله. ناظم صاحب خواله اخیره کې بیا راځو چې د دې علاقې ستونزې څه دي، د دې پلانینګ څه دی او زمونږ چې کوم ګران کتونکي دي لیدونکي دي اورېدونکي دي د هغې په نوم باندې هغې پیغام څه ورکوي. ناظم صاحب یو ځل بیا تاسو ته په دوباره په لایو کوریج کې په راتګ باندې خوش آمدید وایم. ویلکم. ډېره مننه جی. ناظم صاحب دا راته ووایي چې ستاسو د دې علاقو کې ګرځئ د مختلفو علاقو چې کوم سروس دي نو هغه تاسو کوئ. د دې علاقو خصوصا د پی کې 13 ستونزې چې دي نو دا څه دي تاسو څه ګڼئ چې څه ستونزې دي بیا د رباط څه ستونزې دي؟ نو باچا صاحب ډېره شکریه. تاسو د پی کې 13 د حلقې ستونزې وویلې نو
یقینا چې دا حلقه چې ده دا ټوله په غرونو باندې مشتمل ده او اکثر داسې چې زمونږ غرونه علاقه کوم هغه پسماندی بنیادي خو موږ په 1960 کې آزاد شوي یو په 1947 کې نه آزاد شو ځکه چې دلته نواب صاحب په موږ باندې مسلط و نو د هغې وجې نه زموږ د علاقې ډېرې زیاتې پسماندې دي لکه زمونږ تورمنګ دره وګوره زمونږ لقمان بند وګوره زمونږ پسې دا دودخانه او دا واتنګي دره وګوره دا رباط دره وګوره دا لاجبوک دره وګوره داسې پسې دا زمونږ راڼۍ او پورې غاړه منجهي دا غجیابات او کوټو شیزاده او د سنګولۍ پورې یا د آیا سیرې پورې دا زموږ علاقه چې ده نو یو خو ډېره زیاته ده ځکه چې دا د دې آبادي هم زیاته ده او بله د دې رقبه هم زیاته ده بل دا په 10 یونین کونسلو باندې مشتمل ده او دلته ځکه چې د برې ضلعې لر سرو او د کوزې ضلعې بر سرو نو د کوزې ضلعې هم هغه توجه نه ورکړی شو کومه چې په کار ورکړی شو نو محدود وسایلو په هغه کې خو دومره نه کېده د برې ضلعې نه هم داسې وه چې دا د هغې ضلعې لر سرو نو هغه توجه نه ده ورکړی شو زمونږ به دا کوشش انشاءالله العزیز چې زمونږ هر څوک راځي د دې علاقې په آینده کې راځي یا په دې بلدیاتو کې راځي نو زمونږ فوکس په دی چې زمونږ څومره نوجوانان دي چې دا نوجوانان انکاره چې څنګه چې زما د کشر ورور توفیل احمد خبره وکړه چې اول نوجوانانو ذهن سازي پکار ده هغو ته د ذهن سازي ضرورت دی هغه نوجوانانو ته روزګار پکار دی ځکه چې تعلیم یافته نوجوانان دي دا زمونږ خلک ټول په دوبۍ سعودي کې دی او دا په کراچۍ او په کشمیر کې دی او د هغه ځای کې نه پیسې راوړي او دلته پرې د دې بچو تعلیم تربیت کوي نو زمونږ لویه سرمایه زمونږ کشران دي چې دې کشرانو دپاره د روزګار د دیو د فری تعلیم دلته د فری هیلت د دې سیزونو اهتمام وشي لکه د مخکې حکومت خو په دې سیز باندې د خلکو نه اوټ اخیستی او چې موږ به نوجوانانو له روزګار ورکوو موږ به 1 کروڑ نوکرۍ ورکوو 50 لکه به کورونه سازو موږ به پټرول ارزانو موږ به ډالر راکمو موږ به نوجوان ته روزګار ورکوو سپیک منصوبه به سازو نو زمونږ هغه سیزونه موږ وی چې نوجوانانو ته روزګار میلاو شي دا به ښه کار وشي هغه زمونږ نوجوانان هم د هغه مستقبل هم تباهۍ طرف ته روان دی او زمونږ په ضلع دیر کې خو نه چې په دې ټول کې پکې کې نشته خو په ضلع دیر کې خو داسې څوک نه محسوسوي چې د حکومت یا دلته ایم پی ای دی یا ایم این ای دی ځکه چې د دې نه نواب باچا صاحب اندازه ولګوه چې زما په ضلع دیر په علاوه په آیین کې 2-3 سپاټ داسې دي چې هغه د سیاحو دپاره او هغه د ټوریزم دپاره بهترین دي چې هغه یو لړم دی یو شینغر دی یو شاهی ده او یو د ټول نه زمونږ دپاره مین ځای چې دی دا کمرات دی چې زمونږ دې ته سترګې وي چې دا سیاح به راځي او په تاسو کو دنیا کې وګورئ نو چې کوم ملکونه ډیولپ شوي دي نو په هغه کې د سیاحو ډېر اهم رول دی هغه زمونږ د ضلع دیر یو سپاټ دی خو زمونږ د ضلع دیر ایم پی ایز او ایم این ایز دومره نااهل او بیکار او نالایقه دي چې زمونږ د کمرات روډ چې دی نو هغه به د سوات نه راځي او د سوات نه به زه بیا دغه ته راځم دي کمرات ته به زه په سوات باندې راځم زما د دې ځای کې نه چې کومه میګا پراجیکټ و هغې زما نه غونډ ویوړو د دې پورې چې تیمرګري هسپتال کې د غریبانو دپاره د ایم ایس اف والا سهولیاتو هغې رانه سوات ته شفټ کړو د سی ایل ډي ایل ډي فیسیلیټیز رانه ویوړه ځکه چې دلته خو حکومت څه پنډ نه د حکومت ممبر راوړه او نه تپوس د وزیر اعلی نه کولی شي ځکه چې هغه یو ملګري بل ورځ خبره کوله وی زمونږ د ایم پی ایس چې ورځي نو اول بار وایي چې یاد کرسي راته ووایه په دې سینه مې چوپ کوي د وزیر اعلی له ورځم چې چېرته خړه راباندې رانه شي نو زمونږ خو داسې ایم پی ایس دي چې هغه وزیر اعلی له ورځي نو هم په ځان یاد کرسي چوپي نو هغه به زمونږ حق سره راوړي هغه خلکو ته نه منصوبې راوړي زمونږ نه میډیکل کالج ویول خو د جماعت اسلامي مشران نه پاسېده او انتهایي اجټیشن یې وکړو نو هغه منصوبه بېرته یې داسې کړه چې هغه هینګ یې کړه وای نه کړه ځکه چې کار به د اوسه پورې شروع نه شو دغسې زمونږ دا واړه پروجیکټونه چې دا د سیل ډي ایل ډي او دا ایس آر ایس پي وزیر اعلی صاحب هغه ټول سوات ته شفټ کړو دلته دې نه اندازه ولګوه چې زمونږ سره دا کومه ایس پي او پولیس چې په دې کې 30 ویکنسۍ خالي شوي په هغې کې ټول د وزیر اعلی د حلقې خلک اخیستی دی زمونږ که دلته پوسټ خالي کېږي نو وزیر اعلی والا ځای نه سړی رابغی او دلته زمونږ څوک نشته نو زمونږ دا خلک تپوس نشي کولی خو که په مستقبل کې په جماعت اسلامي باندې انشاءالله العزیز قوم به اعتماد کوي نو زمونږ به د دې قوم سره زمونږ د مشرانو طرف نه موږ به دا شورټي او ګرنټي ورکوو چې انشاءالله دا څومره پاسبندګي ده نوجوانانو له روزګار ورکول دي دلته سکولونو ضرورت دی دلته د کالجونو ضرورت دی دلته د هسپتالونو ضرورت دی دلته د کچو روډونو ضرورت دی دلته د شینګل روډونو ضرورت دی دلته د اوبو ضرورت دی ځکه چې زمونږ د علاقه ډېره زیاته پسمانده ده دلته نوجوانانو لپاره د کیل کود دپاره د پلی ګراوند ضرورت دی انشاءالله العزیز چې دا واحد جماعت اسلامي ده چې هغه تاسو وکتل چې زمونږ فاضل
سپریم کورټ جج هم وایي چې یاره واحد جماعت اسلامي نه چې دا په دې اغلا کې په دې څیزونو کې ککړ نه دي نو دا واحد سراج الحق صاحب دی دا جناب سېنیټر مشتاق احمد خان صاحب دی چې دغه خلکو ته زموږ سترګې دي او انشاءالله العزیز چې مستقبل د جماعت اسلامي دی دلته به په دې ملک کې خوشحاله پاکستان او اسلامي پاکستان انشاءالله العزیز په عمل کې راځي او دا د PK13 پسماندګیانې هم ختمېږي پر آباد کې خو انشاءالله العزیز چې دلته موږ تلوسه پورې کوشش کړی دی د جناب سېنیټر سراج الحق صاحب چې کله فینانس منسټر و د هغه په قیادت د هغه په نګرانۍ کې چې کومه د جماعت اسلامي MPAs یا ټیمو نو په دې ضلع دیر بالا پاین کې که تاسو د چکدهي یونیورسټي وګورئ که د تیمرګیر هسپتال د دیر هسپتال میډیکل کالج انجینیرینګ کالج کامرس کالج دا څومره کالجونه دي یا د هیډ کوارټر هسپتال دي تحصیلونو یا څومره فیمیل کالجونه دي یا میل کالجونه دي یا تیمرګری پوسټ ګریجویټ کالج دی دا ټول د جماعت اسلامي د کوششونو وجه ده یا د پورې غړ اریګیشن چینل دی یا د تیمرګری نه خاګنام پورې دا روډ دی یا د خزاني بایپاس دی یا د تیمرګری بایپاس دی دا څومره کارونه چې دي په دې ضلع دیر کې چې دا د پلونو د سکولونو د کارونو د روډونو دا کوم مجال خور شوی دی د جناب سېنیټر سراج الحق صاحب په قیادت کې د هغه په وجه باندې د ډاکټر محمد یعقوب خان صاحب د کوششونو په وجه باندې انشاءالله العزیز چې زموږ هغو ته نظر دی او هغوی به بیا هم د دې ضلع دیر کې د کارونو جال خورئ څنګه چې زموږ بچو ته جناب سېنیټر سراج الحق صاحب مفت کتابونه ورکړلي انشاءالله زموږ یقین دی چې که دا پیره جناب سېنیټر سراج الحق صاحب په قیادت کې او دغه کې راغی په دې حکومت کې راغی نو بچو له به انشاءالله العزیز چې مخکې کتاب ورکړی دا پیره به وله کپړې هم ورکوي ورسره به انشاءالله العزیز هغه نادارو بچو ته چې د هغې وس د ودونو نه کېږي نو انشاءالله نو به داسې ودونه به هم د خیره سره کوو د خیره ډېره مننه ناظم صاحب چې تاسو ماله خپل قیمتي ټیم راکړو د دې سره سره د دې علاقې چې کوم سپین ګیري دي ځوانان دي د هغې هم زه شکریا ادا کوم چې خپل قیمتي کم اراګانې دي د لټون په ذریعه باندې د دې اپډیټس په پاڼه باندې زموږ ګرانو کتونکو لیدونکو اوریدونکو ته هغې ورسره شیر کړه ناظم صاحب ډېره مننه جزاک الله نو بچا صاحب ډېره مننه او ستاسو شکریا ادا کوو هغه الفاظ نشته چې تاسو ته خوش آمدید ووایو ستاسو شکریا بیا ادا کوو دعاګانې کوو چې الله مو ښاد او آباد او په عزت کې لره وایي د مزل تند په لون ګریوان کمیږي لیوان ګریوان لون که بیا یې اهل د تکل شه او مسافر د مزل تند په لون ګریوان کمیږي ګریوان لون که بیا یې اهل د تکل شه او مسافر چې لرې ځي د وخته پاسي او د ناوخته پاسېدونکو نه رابیل شه ګرانو کتونکو دا محترم شاد نواز خان صاحب چې هغه د دې یونین کونسل رباط درې کاله ناظم پاتې شوی دی د هغې سره سره تیر الیکشن کې د 2018 چې کوم الیکشن و دې حلقې کنډیډیټو د جماعت اسلامي د طرف نه او د خپل مخالف کنډیډیټ خلاف یې صرف 1000 ووټونه کم اخیستي دي د هغې د وینا مطابق د هغې سره سره د دې مشرانو د سپین ګیرو د ځوانانو د هغې حوالې سره هم تاسو کمنټس واورېدل ګرانو کتونکو تاسو موږ ډېر ستړي هم کړلی خو د رباط چې کومه ښکلې د مالټو باغونه دي هغه هم تاسو ته وښودل د دې علاقې چې کومه ښکلا ده هغه هم تاسو ته وښودل او د دې سره سره د دې علاقې چې کوم ښکلي سپین ګیري مشران دي ځوانان دي هغه موږ تاسو ته وښودل تاسو موږ له خپل قیمتي ټیم راکړو د هغې موږ ډېر زیات مشکور یو او هیله لرو چې آینده دپاره هم زموږ دا قسم کم پروګرامات دي په هغې کې به تاسو خپل قیمتي ټیم چې دی نو دا موږ ته راکوئ خو زه به تاسو ته صرف یو ریکویسټ کوم چې کوم د خیر ښېګړې موږ پروګرامونه کوو یا هغه شخصیات چې هغه د علاقې دپاره څه خدمات لري د هغې حوالې سره موږ پروګرامونه کوو تاسو ته به زموږ دا ریکویسټ وي چې دا به تاسو د یو ښه نیت باندې مخکې خلکو ته رسوئ چې هغه پاخه او بد کې هغې چې دی نو تضاد هم وکړي پاخه او بد کې هغې فرق هم وکړي زموږ د دې پروګرامونو مقصد هم صرف دا دی چې د علاقې ښکلا د علاقې ښه شخصیات او د علاقې کې چې کوم د ترقۍ کارونه دي یا کوم ستونزې دي هغه راوچت کړو زما د پروګرام ټیم چې دی نو هغه په ختمېدو سره دی زه د خپل کیمرامین محمد فیاض سره ستاسو نه اجازت غواړم په لوی او مهربان الله سپارم د الله په امان